کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی ولاړ یم په چوتي پل باندې چېرته چې شابړه بابړه پړانګې دا اوبه تیریږي دا تاسو وینئ دی خوا د کاروباریان خلک دي او دا ټالونه مخامخ چې کوم دی کورونه د دې اوبو په ضد کې راغلي دي دا ټایم چې کوم دی 12 بجې کېدونکي دي خو تر اوسه انتظامیه نه ده راغلې کتونکو دا نیر چې کوم دی دې ته پشتي د سکندر شیرپو چې کله د اریګیشن منسټر و نو دې ته سراسري چې کومه ده پشتي منظور شوې ده بدمرغۍ نه د هغوی حکومت ختم شو دلته کې چې کومه نابلده خلکه هغوی له موږ مشري ورکړې ده نو هغوی وایي چې نوم خو پې د هغه کېږي نو دا خلکه د هغه نوم کېدو په وجه باندې نن په خطره کې دي د دوی خوبونه بې ارامه دي د شپې په څه ټایم کې د اوبه راځي څه ټایم چې کوم دی دوی سیلاب ګیرئ یو شمېر کورونه فصلونه ټالونه مشینونه ورسره چې کوم دی کوم سټاک د کرشو سټاک ټالونه دي نو هغه ټول چې کوم دی هغه د دوی اوبو په ضد کې راغلي دي او د خلکو شګې یې وړله کاڼي یې وړل دا چې سراسري ګورې مخکې چې لاړ شي هلته هم نقصان شوی صرف مې ورته دا ویل چې 400 دې وخت کې خو د سیلاب نه لږه ډېره بچ ده نو کریډټ چې زه چاله ورکوم هغه سکندر شیرپو له زه په دې ورکوم چې سملې ته موږ لېږلې څه د خپله جیب یې نه دي کړی هم زموږ د ټکسونو پیسې دي خو قام له یې پیدا ورکړې ده او د صدریاب پل په 2 کالو کې جوړ نه شو اوس چې کوم دی نو لږ امکان شته دی چې ګاډی به پې سټارټ شي خو دویم ګاډي به دویم پل چې کوم دی نو هغې د خطرې سره مخ کړي څه وایې صاحب په دې موقع باندې څه نظر ساتئ نقصان شته او نقصان شوی دی لاندې چې کوم پشتۍ والې شوي دی قصابخانې روډ نه اخوا کوم خلک چې وو نو هغوی ټول خاورې چې کوم دی خرڅ کړي هغه پټو والا چې کوم دی خاورې خرڅ کړي نو اخوا لاندې دغه خربیلیم والې ده لاندې چې کوم دی د قصابخانې نه اخوا د ارشد خان جومات او دغه ځای نه دغه علاقې چې کوم دی خراب کړي دي حکومت یو ښه اقدام کړی چې یاره د خلکو ته پشتي وواله سیند یې کولاو که اوس هغه خلک چې کله ختم شو نور خلک راغله هغوی هغه حساب کتاب یې چې کوم دی یوړه خرڅ یې که اوس دې له پکار دی چې یاره دا خلک په خطره کې دي که خدا نخواسته دې څه مخنیوي ونه شو نو دا نور خلک هم چې کوم دی دا بازار او دا چرسدې علاقه دا هم نوره خرابیږي نو حکومت له پکار دی چې لکه سار پکار ده چې انتظامیه راشي سار خو یو 2-3 ګاډي هغه طرف ته راغلي او غالبا جوړ د ډي سي میټینګ هم ناست چې کومو خلکو خور اوچته کړی وه خلک خراب شوي دي اوس پکار چې د دې پورې اقدام وشي ځکه چې سورونه یې ویشتل ولاړل اوس پکار دی چې نور چې کوم دی نو لکه خو دا نخاسته څه نقصان چې هغه نقصان نه چې کوم دی دا لین دین خراب بچي ښه کتونکو دا خوره چې کومه ده څنګه چې د مشروع وي چې دا خوره وړلې شوې ده نو دا د انتظامي په نګرانۍ کې د هغوی په ایما باندې چې ته د سیند خوره وړې او هغه خرڅې او په هغې د خلکه ډکون کوي د هغې نقصان چې کوم دی نن خلکه برداشت کوي خلکو ته چې کوم دی د لکو روپو زیانه شو وی دی وی انتظامیه خو زه دومره وخت ولاړ یم خو ما څوک ونه لیدل بهرحال صرف اریګیشن والا راغلي هغوی ته سورونه ویستله اول ته یې کړک او کړک تاسو خو دا چل ما ښودلی دی که نه دلته کې دا زموږ د ضلعي افسران چې کوم دي دا په دې ټک چلیږي موبایل یې خو ورسرې دي او خپل پیج لیور کړي چې هلته هم لاړل هلته هم لاړل یو ګنټه دلته کې زموږ وخت وشو خو موږ څوک ونه لیدل د الله نه هم دغه سوال دی چې خدایه په دې حکومت کې سیلاب په خلکو نه راولې ګیندا خلکه دوی سره خو هغه وسایل شته دی نه ګراني ورته دومره راوستې ده روزګارونه یې ترې واخیستل ژوند یې ورله د کړمو سره مخ کړی دی او خو لا سیلاب هم پرې راغی نو چې څنګه دا اوس خو معمولي باران شوی دی او د خلکو کاروبارونه هغه پکې خراب شو نو خو چېرې سیلاب په دې کورونو راغی نو هېڅ هم نشته دی ګورو تاسو ته یو څو کورونه مو ښایو څه پته لګي خو چېرته ترس په دې ضلعي انتظامیه کې راغی ترس په دې صوبایي حکومت کې راغی او دې لپاره چې کوم پړ منظور شوی دی هغه په دې باندې ولګئ دلته کې زانګو پولو صرف کلونه چې کوم دی د دې د وجې هغه دغه نه ورخېجولو کوم د هغې دپاره چې پشتۍ جوړې شوې وي چې یاره نوم پرې د بل کېږي بې نومونو قوم تباه کړو خو زه دې قوم ته یم چې ځان وپېژنې ځان وپېژنې خپل خلک خپل وي او غورې پردي وي پردي غورې تاسو نه خپلئ یو سړي سره ملاوېدی نه شي لاس ورسره نه شي ملاولی اجرې درته نه وي معلومه داسې مشران موږ له نه دي پکار موږ سره اوسئ کتونکو په دغه چوتي پل باندې ولاړ یو دې ځای کې د ملګري خبره کوي دا مخامخ چې د دې د کومې خوره دغه شوې ده نو دا خوره د دې نه څه خلکو یوړله څه خلکو پراپرټي کړله
نو دا خلکو خو وس رسي دلته کورونه نه وي نقصان چې کوم دی دلته عام غریبانو ته ملاویږي څه وایي په دې موقع باندې نوم هم څه دی حسن ګل مې نوم دی دې ځای اوسېدونکي یم دا ډبه 45 فوټ ته اوس یې پراپرټۍ والا نور هم وواله موږې ښخ کړي دي او دا ټول ځای جابه جابه شو نور څه نه راځي دا ولې دا بس خلکو وویل یار نو دا خوره ته یوړله خاوره یې یوړه او افسران رالل ورته وي 7 فوټه پرېږدی او وي نور ووښې اوسني ایډیکیشن افسر چې کوم یو دی هغه رالي ورته وي 7 فوټه پرېږدی او نور ووښې بس نور سره رالې نه راځي او نقصان یې اوس څه نقصان روان دی نقصان یې ښه ډېر کړی دغلته یو بجلي و هغه هم راغورځولی دنیا نقصان یې کړی دی دا ایریګیشن ذکر کوي دا ګاډی راوالی دا د ایریګیشن ګاډی چې کوم دی دغه دی روان دی دا ګاډي روان دي د ملګري د ایریګیشن ذکر وکړو ایریګیشن پبلک هیلث CNW په دې چارڅه کې دا محکمې موږ د سره نه ولیدې نه راته څه کار وښودو نه راته چېرته بریفینګ راکړه په داسې موقعو باندې چې کوم دی نو موږ ته پته ولګي خورې ته هم دوی کېناستل دا افسران چې خور هم خرڅوي او د دې خورې پیسې به یې اخیستي بلکل به یې پیسې میسې اخیستي څه وایې ته په دې موقع باندې یاره بس موږ خو دا وایو چې یاره ډېر زیات نقصان شوی دی لږ نه ډېر زیات د خلکو کاروبارونه خراب شو د دنیا فصلونه خراب شو دې سره او کم چې دا خوش علاقې دي که نه دې ته ډېره خطره ده لږه نه ډېره خطره ده ورته ځکه چې کم دا لاندې علاقې دي که نه په دې باندې د اوبه روانې دي زمونږ اړخ ته خو زمونږ اړخ خو خیر بره دی که نه خو چې دا کم لاندې علاقې دي که نه زمونږ دا کلیواله خوشه دي که نه نو دې ته ډېره خطره ده ډېره خطره ښه کتونکو دا زه په شهر ناپورسان 400 کې یم ښه دا زه تاسو ته د هغې چې کوم دی نو دا خبرې ترې کومه زه به مخکې او نور به درته څه ښایو موږ سره کتونکو چونکې دا پراپرټي شوې ده خو چې دا بلکل د دغه ولې په غاړه باندې ده او خلک غواړي چې موږ ته ارزان ځای میلو شي نن سبا خو تاسو دا قتل و غارات وینئ که نه نو د ځمکو دا قیمتونه زیات شو پخوا به خلکو د ځمکو واړو فکر کوه نو د دې ځمکو دا قیمتونه زیات شو نو اوس خلک په مرله مرله باندې مرګونه کوي او دې خلکو ځان له 15 مرلې 3 مرلې 4 مرلې ځای دلته کې چې کوم دی نو هغه اخیستې وي نو د هغې دپاره بیا حکومتونه وي څنګه چې ما ذکر شروع کې وکړو چې دې دپاره سکندر شیرپو چې کوم دی ټول سراسري دا پشتي چې کومه ده دا منظور کړې وه خو دا بل حکومت چې راغی هغوی ته لاړله نو دوی هغه پنډ پتین چې څه شو دې هم د تحقیقات وشي داسې ډېر پنډونه د منصوبو دغه شو د حکومت خو چلیږي په ټویټر په فیسبوک دلته پلای اوور هم جوړ شو او لا په بجټ کې اوس په میډیکل کالج جوړیږي د هغې دپاره 4,000 روپۍ منظور شوي دي څنګه چې BRT بسونه بس موده پس چې کوم دی په 40 روپۍ په 80 روپۍ خرڅوي په 40 او په 80 به خرڅوي ښه دا کورونه دی وخت کې د دې نه راګیر دي دا اوبه چې کوم دی نو دا د کورونو کې دا دغه کېږي په داسې موقعو باندې بیا انتظامیه چې کومه ده حاضره وي خو نن چې کوم دی نه AC په نظر راځي نه DC په نظر راځي او د دې خلکو د وینا مطابق چې کوم دی ایریګیشن والا راغلي او تصویرونه یې واخیستل هغوی لاړله او د دې خور هم چې کومه ده د ایریګیشن د پبلک هیلث د دې محکمو په ایما باندې چې کومه ده خرڅه شوې ده دې خوا راشه چې د مشر راشه دې خوا ده څومره نقصانونه به یې کړي شوی په دې موقع یاره په ډېر نقصان به یې کړي دا بلا سیلاب ولګی دا اوبه تاسو وینئ نو ښه نقصان یې کړی دی ټالونه دي دغه دي کورونه دي دا سیند پرې غاړه لوی فصلونه ولاړ دي د خلکو هغه دا خاورې خیږې ته خلک وړي نو بس نقصان یې خود کړی تاسو کډه نه وړئ دا باران نه خدای به خیر کړي نو چېرته به زموږ نو تاسو د ولي په غاړه کور نه دی جوړ کړی نو دا اوس موږ جوړ کړی دا خزان له ما غشتې دی نو اوس په بل ځای ګورو بل ځای بالو نو دې ته څه پشتي مشتي نه وه منظور شوې نه څه مده نیم منظور شوي ولې نه بجلی هم نشته موږ ته او سم نشته موږ ته خو بس ټایم تېره څوک بس یاره کیې د شپې که نه او که نه یره کیو او یریدو بیګا مې یریدو ګاډی مې بوتلې و بار مې درولې وه موږ هېڅ نه کور راشي او یو هم نسي بس کور خالي کړې که نه شپې بس دا بس کېږي که نه ښه صحیح ده جي کېدای شي سهار پکې په کټ کې په اوبو کې پراته یې صحیح ده جي صحیح ده دې خوا به نور څونه کورونه والي یاره ډېرې والي کورونه خوا خو دلته موږ جوړ کړي یو دا کور دی یو دغه دی او یو درې کورونه دي او خو زموږ د هرغني کوټې کینولې دي اوس دا کوټې اوس کینو ډکون نه دی
ډکونه کېنولې دی ډکونه کېنولې کتونکو دا وګوره دا دوی آبادي کړې ده او دا دوی د وینا مطابق چې کوم دی نو دې وخت کې دا حالات چې په کوم اوبه د دې توره ته چې کوم دي نو اوبه ولاړې دي بس صرف دوی ته دننه نه دي ورغلي لا دننه نه راغلی در به شي خیر دی ښه او انتظار کوي اوبه به دننه هم در شي راشه میا صاحب دی خو راشه میا صاحب ته تلې راتلې نو تا په اوبو کې کور جوړو دا یې مرله په څو اخیستې دا په 85000 په 85000 باندې چې تا دلته مرله اخیسته نو ما ته به دې ویلو په 40000 به مې دله چېرته ښه ځای کې مرله یار عجیبه څوک بس غریبې را په مخه کړو دا غریبي ده په 85000 مرله په اوبو کې کډم په سر باندې بس هم کړی وي زین راته نه میلاوېدلو ځکه دې سین غاړه کې پراتی سر تاسو اورېدلو چې دې دپاره پشتي منظور شوې ده دا سین به محفوظ شي یار جی چا ویلي خو دغه د وجه موږ دلته واغشته ځای کې که داسې په اوبو خو ځان نه وړو نه پې بچي وړو خو د هغې نه پس پکې کار ونه شو یار جي نه دی شوی پکې جي او دې دا خورې تاسو کورونو ته روچلولې نه جي نه دا سین وړلی دي سر سین څه خلکو وړلي دي خرڅې کړي نه جي نه سین چپې راځي او ځان سره وړي اوس هم دغه دوه درې کمر وغورځ لږ څه کې به دا ماشوم وړی په کمر ولاړ بس چپه وواله کمر ووینئ تاسو بالکل بس داسې یو دوه ګزه پاتې نور راوړي دی خو سره اوبه روډ دې ځای کې دي او نږدې دی راشه ووینئ که ویډیو وکړې زه راځه پرېږده بس دا دوی سره ځو خو دا نه زه تا ته دا خبره کوم چې میا صاحب بس دی که نه نو سبا به چې دی نو کټ کې به په بړستن باندې په دغه کې په دغه سیند په غاړه کې به دا ځای خرڅوی مو خو دا ځای خالي کې ځای خالي کې اورې کډه وړی چېرته خپل خپلوانو ته ووایه چې دلې ځای دلې درکړي ښه به دا بچي پې مو دې ګلالۍ ته وګورې ګلالۍ دا زه وګوره بل به په اوبو کې به ته روانه یې او بیا به دې پلار نه ګیله کوو چې ښه دې مرګ لیده او تا دا لور چې کومه ده دا سیټ ته کوله نه نو همدا ستاسو نه به غوره بیا ګیله کومه ښه ګیله نه بلکې پایار د باندې بیا کومه پولیس ته وایم چې ما دوی ته ویلو چې اوبه راځي مرګ وینې او دا بچي چې کوم دی دا لاړل دا کتونکو دا تاسو وینئ لکه دا زه تاسو ته ښیم دا هغه اړخ ته خو چې کوم دی نو ډېر کورونه وړلي دي د دې ماشومانو کې به کمې بیمارۍ راځي موږ هم ځان سره په دغه بیمارۍ کې به تاسو ته ښایو نو بس څه به کوې نو موږ ویو لږ دې خلکو کې دغه راشي لږ په مزه لکه موږ به مه څښا کوه که نه ښه دا وګوره جي دا ما تاسو دې اړخ ته دا ریښه به دا سیند راوړي دوی ښه مرګ ویني ښه مرګ ویني دا وګوره کېدای شي ښه دا کمر چې کوم دی دا ټول پرېوته دا ټول پرېوته دا هغه ځای پورې و خو دا دوه درې پېرې سیلاب راغی بس هغې وړي ځان سره او ته دا وګورئ دا ټول دی دا وګورئ دا بس کنیږي دا ټول کنیږي او دلته موږ ناست وو دا ډېر وو خو دا چې سیلاب راځي نو ورو ورې وړي ځان سره ښه کتونکو دلته موږ دا خبره کوو خو دې خلکو ځان له کورونه اخیستي دي نو دا خو د بازار کمرشل ځای دی خو دوی ته لږ ارزان میلو شوي دي دوی ځان له دغه کورونه اخیستي دې لپاره ما چې څنګه ذکر وکړو پشتي منظور شوې وه نن خو چېرې دې ته هغه پشتي وي نو دا کمرې به یې نه وړلې خو هغه پشتي وي نو دا کمرې به یې نه وړلې دا به محفوظ وو په دې په غاړه چې څومره کورونه دي هغه ځای کې خو مکمل چې کوم دی هغه ځای کې ښکاري مکمل هغه کمرې وړلې دي او اوبه چې کوم دی نو دې طرف ته تللي دي دا کور هم په دغه کې دی هغه ځای کې جومات ته هم ننوتي دي نو میا صاحب بس دا ځای خالي که ښه که نه ښه ځای خالي که اورې چې وي سر خیاطي نو وي ټوپۍ ډېرې ښه دا یو خبره کېږي که نه نو چې سبا دې بچي په اوبو کې بیا جاړې نو د هغې نه ښه دا ده چې موږ ته خو اوس مخکې نه پته ده چې مرو که نه ښه اوبه څه ټایم هم راتلی شي باران څه ټایم هم راتلی شي چېرته انتظامي درته ویلي نه دي چې کورونه خالي کړې یاره جي چا هم غږ نه دی کړی نه چا هم نه دی کتونکو د انتظامي کار موږ دلته کوو کله چې سیلاب راځي کله چې بارانونه کېږي په داسې وخت کې به دلته کې داسې ډي سي ګانو چې هغوی به اعلانونه وکړل دلبر ریډیو ته به رالل خلک به یې انفام کړل چې اوبه راډېرېږي تاسو سیټ ته شئ نو په هغه حالاتو کې دوی سیټ ته شوي هم دي صحیح ده جي نه موږ ته چا لکه دې دوران کې خو چا هم راته نه دي وي چې سیټ ته شئ لا خوښې لا دې خوښې لا اوبه راځي لا سیلاب راځي دا صرف د دې انتظامي دا بې حسي درته ښیمه دونه خو کولی شي که نه چې د خلکو ته ووایي چې سیټ ته یاره موږ خو فري تاسو له سروس درکوو که نه موږ د تا چېرته د میډیا پیسې راکړي چې زه نن په دې اوبو کې ګرځم او دې ځای ته راځم او دې خلکو ته یم چې زه به د باندې اف آی آر کوم زه به تاسو ګرم ګڼم د دې غاړې ته چې څونه دي هغه ځای کې اوبه تللي دي دغه اخوا اورېدلې دي اخوا اورېدلې دي او خو یې غونډ کلي چې کوم دی نو دې اوبه اورېدلې وي اخوا به دې ځای اوبه اورېدلې دي هغه اړه خو دې خوا د موږ ځکه بچو چې هغه دې خو ته کمر دی چې دا کمر نو موږ ته تا غاړه بیا په هغه اړه خو مو به راته شوي دي خو خیر په دې اړه خو هم در روانېدو نه وخت پکې نشته دی ښه
دې کې دومره وخت نشته دا اوبه چې کوم دي لاندې راکنېدلې دي دا دې ځای کې نه دي اورې اوس خو ما لته ورکړله دې ته ګوره ښه خو لته مې ورکړه دا چودلې دی دا چودلې نه خو لته ما ورکړله اوس به بیا به دوی وایي چې تا لته ورکړې وه اورې یو ملګري راته وي فیسبوک پیج د لټیک کوم نو زه لاړم نو ما ورته یاره زه صحیح ده نو فیسبوک په دغه کې ګوتې والې نه هغه شته فیسبوک نه مو پسې خلاص کړم نو اوس به ځم دې ځای کې لتې وامه نو دی به وایي چې یاره دا کمر راپسې تاسو وغورځو نو ښه دا را روان دي دونه وخت پکې نشته دی ښه دا کورونه دا دغه ته لحاظه لاړ شي کتونکو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې الله دې په دې حکومت کې سیلاب نه راولي او خو په دې حکومت کې سیلاب راغی نو بیا به صرف چې کم دی اپنی مدد آپ ځکه چې موږ په دې شته دغه کې ایم پی او ایم این اے ونه لیده دلته کې دا 400 هسپتال پرایوټ کېږي او هغوی وایي موږ ته پکې نوکرۍ میلاویږي په دې به موږ ګوټونه غواړو خلک یې تباه شي د خلکو نه ښه ډېرې پیسې واخیستې شي دلته کې زت روان دی زته دا زتیان دي ګینې سکندر شرپو اریګیشن منسټر او کلو ورته یم چې وي د باز د جالې نه د باز بچې پاسي د دې علاقې وو د دې 400 وو نو دا سیلاب چې نن کمې راغلی دی نو د هغه په وجه چې کم دی نو ډېر زیات کمې راغلی دی نو زه یم خو چېرته دوی کې هم دا غیرت راشي د دې پڼ دوی وښلی دی او دې ته خو چېرې پوشتي شوي وي نو دا خلک به محفوظ او د اوبه به دې خوا نه راتلي دې کورونو ته چې صوبه راغلي دي نو دا ورته د بل ځای نه چې کوم دی اوبه راغلي دي نو کتونکو نورې به زه څه خبرې کوم بیا به تاسو وایئ چې یاره سکندر شیرپور زه د هر هغه سیاسي کس صفت کوم کوم چې زما د 400 د خلکو خیال ساتي زه د هغه سړي برملا صفت کوم خو د خپل کلي خلک خپل کلي وي ښه دلته کې خو نشلیانو څه کړي دي نو کړي دي او خو دلته دوی څه کړي دي نو کړي دي او دوی چې کوم دی دوی صرف درنې وکړي تقریرونه راته وکړل صرف هم دا واورېدل نور هم د دوی چې کوم دی نو ټک کار ونه لیده ټک کار مو لیده ډېره مننه خوشحاله